نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. د قرآن مجید د ترجمه آغاز ده خو د قرآن مجید د ترجمه او د تفسیر د شروع کولو نه مخکې څه ضروري مباحث او ضروري خبرې دي چې هغه پیژندل دا انتهایی اهم او ضروری دي. لومبۍ خبره دا ده چونکې ترجمه د قرآن مجید او قرآن ته ناسته دا عبادت دی، نو هر یو عبادت چې انسان کوي د هغې نه مخکې د نیت اصلاح پکار ده، ځکه الله تعالی چې انسان ته د عباداتو او د اعمالو اجر ورکوي نو د دې ثواب به د نیت په اعتبار باندې چې څومره د یو انسان نیت کې اخلاص زیات وي نو دومره به د انسان ته د الله د طرف نه د عمل اجر زیات میلاویږي. پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي انما الاعمال بالنیات، د عمل اجر چې الله انسان ته ورکوي دا په نیت باندې. نو لومبۍ اصلاح النیه د نیت اصلاح پکار ده چې مونږ راځو د الله تعالی په توفیق باندې مونږ د الله قرآن ته کینو نو چې زمونږ مقصد پکې دی چې مونږ نه د الله رضا شي او زمونږ زړونو ته دی د قرآن مجید هغه انوارات د قرآن چې کوم هغه د فهم هغه د پوهې هغه چې کوم علوم دي الله زمونږ سینې ته هغه راولي. دغه نیت او اراده کول دا پکار دي، نو چې په دغه نیت او اراده باندې یو انسان راشي نو دته الله تعالی مستقل په دې باندې اجر ورکوي. بیا قرآن مجید دا د الله تعالی اخرنی کتاب دی کوم چې الله تعالی دنیا ته د مخلوق د هدایت لپاره رالیږلی دی. الله تعالی بنیادی طور سره دنیا ته 4 کتابونه رالیږلی دي او 100 صحیفې دي. کتابونه زبور الله تعالی نازل کړی دی په حضرت داود علیه السلام باندې، په حضرت موسی علیه السلام باندې الله تعالی تورات نازل کړی دی او په حضرت عیسی علیه السلام باندې الله انجیل نازل کړی دی او قرآن مجید الله تعالی زمونږ ستاسو په محبوب پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله قرآن نازل کړی دی. نو قرآن دا د تمام ما قبل چې کوم کتابونه دي د هغې تمامو کتابونو جامع کتاب دی، جمع کوونکی دی چې کوم علوم او کوم هغه مباحث او چې کوم ضروریات هغه په ما قبل کتابونو کې ذکر هو هغه تمام مضامین الله په قرآن کې ذکر کړي دي. نو قرآن دا اخرنی کتاب الله تعالی دنیا ته رالیږلی دی. پیغمبر علیه السلام اخرنی پیغمبر دی. قرآن د الله د طرف نه مخلوق خدا ته د هدایت او د رهنمایي اخرنی کتاب دی چې کوم کې الله تعالی د دنیا د ابتدا نه واخله تر قیامت تر سبا پورې څومره هم هغه چې د دنیا سره متعلقه احوال دي الله تعالی په هغې کې ذکر کړي دي او قرآن د انسان د ژوند چې څومره هم هغه متعلقه شعبې دي د هغې تمامو شعبو حل الله تعالی په قرآن کې ایښودی دی. خو لیکن قرآن ته ناسته پکار ده نو چې یو سړی راشي او قرآن ته ناسته وکړي نو دغه انسان ته الله دنیوي فایده هم ډیره ورکوي او اخروی فایده هم د انسان ته الله تعالی زیاته ورکوي. نو یو قرآن مجید ته ناسته چې کوم ده دا یو لوی سعادت دی د دنیا په اعتبار سره هم او د آخرت په اعتبار سره هم. نو قرآن مجید دا د الله تعالی اخرنی کتاب د چې کوم الله تعالی د مخلوق د هدایت او د رهنمایي دپاره دنیا ته اخیری کتاب رالیږلی دی. د دې نه وروستو د دنیا ته د نبوت هغه سلسله ختمه شوه. نو چې د نبوت سلسله ختمه شوه نو د وحی سلسله ختمه ده. پیغمبر علیه السلام ته چې الله قرآن نازل کړی دی نو د قرآن د وحی په ذریعه سره نازل دی. وحی ویلی شي الاشاره الصریعه، هغه تیزه اشاره د الله تعالی د طرف نه جبریل امین به پیغمبر علیه السلام ته به وحی راړه او پیغمبر علیه السلام ته د وحی د راتلو چې کوم کیفیاتو نو 15 کیفیت داسې وو چې په هغې کې په احادیثو کې مستقل د هغې ذکر راغلی دی. لکه روایت کې راځي چې پیغمبر علیه السلام ته چې کله وحی به راتله نو یا خو به دا وه چې کسلسلة الجرس، لکه د بخاري الفاظ داسې دي
چې د غنټۍ دا چې کم ټنګار دی په دې شکل کې، یا به داسې وه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به د مچو د بڼاري په شکل کې دا وحی راتله، یا به داسې وه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به الله تعالی فرشته چې کوم ده نو هغه راولېږله په انساني شکل کې، او یا به داسې وه چې الله تعالی به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې به چې کوم ده هغه یو خبره به واچوله. اوس وحی د الله تعالی د طرف نه صرف انبیاو ته کېږي، بل چاته نه کېږي. د انبیاو نه ماسیوا بل چاته وحی چې کوم ده هغه نشي کېدی. خو یو مسله دی کې دا ده چې یو وحی ده یو کرامت دی. په وحی او په کرامت کې فرق دی چې وحی کېږي دا صرف پیغمبر ته کېږي، او کرامت دا عام دی، اولیاو ته هم کېږي او انبیاو ته هم کېدی شي. ٹھیک شوه؟ نو لہذا وحی د الله تعالی د طرف نه انبیاو ته راځي، او د وحی راوړونکي چې کومه فرشته ده جبریل امین د الله د طرف نه د هغې په ذمه باندې دا ډیوټي مقرر وه چې څومره هم الله تعالی دنیا ته انبیا رالیږلي دي، د تمامو انبیاو ته وحی راوړونکي فرشته دا جبریل امین دی. ځکه خو به د یهودیانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به وی تا ته وحی څوک راړي؟ رسول الله مبارک په ورته وی ما ته وحی جبریل امین راړي. د یهودیانو به وي د الله پیغمبره که چېرته تا ته وحی جبریل امین نه ما سوا بلې فرشتې راړه موږ به در باندې ایمان نه وړو. خو چونکې دا جبریل زمونږ د پلار او د نیکه دشمن دی، زمونږ او پلار او نیکه یې قتل کړي دي، وی ځکه ستا دا دین او ستا دا طریقه نه تسلیمو. لہذا تمام انبیاء ته وحی د جبریل امین نه وړې وه، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جبریل امین 24,000 بار چې کوم ده نو هغه رسول الله مبارک څخه جبریل امین راغلی دی. نو بهرحال وحی چې کوم ده د وحی قرآن مجید الله تعالی د وحی په ذریعې سره چې کوم ده نو هغه نازل کړی دی د خلقو د رهنمایي د خلقو د هدایت لپاره. نو بهرحال بسم الله الرحمن الرحیم سورة فاتحه. فاتحه دا د افتتاح نه ده، نو چونکې انسان چې د قرآن مجید تلاوت شروع کوي نو د تلاوت د قرآن مجید شروع چې کېږي دا په صورت فاتحه سره کېږي. نو فاتحه دا د قرآن مجید د ترتیب مصحفي په اعتبار سره دا لومبی صورت دی. د قرآن مجید یو ترتیب نزول دی او بل ترتیب جمعي دی. دا دوه ترتیبونه دي. یو هغه ترتیب دی چې په کم ترتیب باندې الله تعالی د طرف نه صورتونه نازل شوي دي، او په کم ترتیب باندې چې د الله تعالی د طرف نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حکم شوی چې په کم ترتیب باندې دا صورتونه نازلېدل هم په هغه ترتیب باندې به امت ته بیانول. نو دغه ته ترتیب نزول ویلی شي. او دویم ترتیب مصحفي یا ترتیب عثماني ورته ویلی شي. د قرآن مجید جمع چونکې هغه دوه ځله شوې ده، یو د حضرت ابوبکر په دور کې او دویم د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې د قرآن مجید جمع شوې ده. نو د قرآن مجید د جمعي دا چې کوم موجوده نسخه موږ سره موجود ده نو دې ته ترتیب مصحفي او مصحف عثماني دې ته ویلی شي. د حضرت عثمان ذی‌النورین په دور کې دغه ترتیب سره چې کوم نه هغه د قرآن مجید را جمع کړی شوی دی. نو دا اگر چې صورت فاتحه د دغه په اعتبار سره د ترتیب مصحفي په اعتبار سره لومبی صورت دی، خو د ترتیب نزول په اعتبار سره دا لومبی صورت نه دی. لہذا بیا مسله دا ده چې کله دا د ترتیب نزول په اعتبار سره لومبی صورت نه دی، نو دلته کې لومبی صورت ولې دا صورت فاتحه راوړی دی؟ نو د صورت فاتحې د لومبني راوړو وجه دا ده چې دا د پوره قرآن مجید دپاره یو اجمال دی. لکه عام طور سره مفسرین چې کله یو کتاب لیکي نو د هغې په ابتدا کې یو فهرست ولیکي چې زما په دې کتاب کې به دا خبرې دا څیزونه دا مباحث پکېږي. نو دا صورت فاتحه دا د جمله قرآن مجید دپاره یو فهرست دی. څومره مضامین چې رستو په قرآن کې تفصیلا ذکر کیږي هغه تمام مضامین الله تعالی اجمالا په صورت فاتحه کې چې کوم نه ذکر کړي دي. نو اجمال مقدم وي په تفصیل باندې، او هغه فهرست کتاب د مخکې وي په کتاب کې. نو ځکه دلته صورت فاتحه ابتداء ذکر کړی شوې ده.